بسم الله الرحمن الرحیم. سبق چهارم، تناقض کا بیان. نننی درس د تیسیر المنطق زمنګ او ستاسې مشتمل دی په دوو خبرو باندې. اول نمبر خبره تعریف د تناقض، چې تناقض چاته وایي. دویم نمبر خبره شرایط د پاره د تناقض. اته شرایط ذکر کوي. څو خبرې شوې؟ اول نمبر خبره، دویم نمبر خبره، شرایط د تناقض. راځي اول نمبر خبره چې تعریف د تناقض دی. نو تعریف د تناقض به داسې یاد کړئ چې دوه قضیې وي، یوه موجبه بله سالبه. په داسې طریقه که یوه قضیه صادقه وي نو بله به کاذبه. پې پوه شوئ؟ دوه قضیې دي، یوه موجبه ده بله سالبه ده، خو په داسې طریقې په دې کې چې کم هم صادقه شوه دا بله به خامخه کاذبه کېږي. دې اختلاف ته ویل کېږي تناقض. پې پوه شوئ؟ دوه قضیې وي، یوه موجبه بله سالبه. اختلاف دی که نه؟ موجبه سالبه. په دې کې چې یوه رښتونې شي دا بله به خامخه کاذبه. دې ته تناقض وایي. مثلا دلاور وایي زید ولاړ دی، یوه قضیه شوه. زید ولاړ نه دی، دویمه قضیه شوه. اوله موجبه، دویمه سالبه. اوس په دې کې که چرته دا قضیه صادقه شي چې زید ولاړ دی نو دا بله خامخه کاذبه ده که نه ده؟ او که دا بله صادقه شوه، دا رښتیا وه چې زید ولاړ نه دی، بیا بله کاذبه کېږي. دې ته څه وایي؟ تناقض. نو دلاور چې کله داسې خبره وکړي زید ولاړ دی، بیا وایي زید ولاړ نه دی، فیض الله ورته وایي خبره کې د تناقض دی. اول کې وایي ولاړ دی، بیا وایي چې ولاړ نه دی. دا څه ګډې وډې وایي؟ پې پوه شوئ؟ پښتانه ورته ګډې وډې وایي، منطقیان ورته تناقض وایي. زید عالم دی، زید عالم، زید لیس بعالم. اول موجبه سالبه. اوس په دې کې که اولنۍ صادقه شوه دویمه به خامخا کاذبه وي. که دویمه صادقه شوه یعنې اوله صادقه شوه زید رښتیا عالم وو، نو بیا دا دویمه خبره غلطه ده که نه ده؟ او که دا دویمه صادقه وه هغه شین په ولذي و، رښتیا هغه عالم نه و، نو بیا اوله دروغجن دی چې ویلي دي چې زید عالم دی. دې ته تناقض وایي. ومو پېژانده، په رسمیت ومو پېژانده. دویم نمبر خبره شرایط د تناقض. نو تاسې خو مخکې ویلي وو که نه، قضیه مخصوصه چاته یې ویلې؟ مخصوصه چې موضوع جزئی وي. هغه قضیه چې موضوع جزئی وي، شخص معینی. په قضیو مخصوصو کې د تناقض دپاره اته شرطونه دي. قضیو مخصوصو کې ښه د تناقض دپاره چې دا اته شرطونه وي پکې اله به تناقض راځي، او که دا اته شرطونه پکې نه وو بیا تناقض نه راځي. خپله به درته پته ولګي. اول نمبر شرط، موضوع د دواړو قضیو به یوه وي. قضیې دوه دي که نه؟ یوه موجبه ده بله سالبه ده. د تناقض دپاره شرط دا د تناقض به اله راځي چې د اولې قضیې او د دویمې قضیې موضوع یوه وي. موضوع خو پېژنئ که نه؟ جزء اول د قضیې حملیې، دې ته موضوع وایي. جزء اول یعنې محکوم علیه. لکه زید ولاړ دی، دا موجبه شوه که نه؟ موضوع یې څه شی ده؟ زید. دویمه قضیه زید ولاړ نه دی، قضیه سالبه ده، د ده موضوع مو ګورئ څه شی دی؟ زید. پې پوه شوئ؟ موضوع یوه ده که نه ده؟ اوس په دې کې تناقض دی. هلته وایي زید ولاړ دی، هلته وایي زید ولاړ نه دی. چې یوه صادقه شي بله به خامخا کاذبه کېږي که نه؟ تناقض یې همدې ته ویلې که نه ویلې؟ اوس که موضوع بدله شوه، اول د موجبه ثاني د سالبه، تناقض نشته. پې پوه شوئ؟ تناقض څه ته وایي؟ چې یوه صادقه شي بله به کاذبه کېږي که نه؟ تناقض خو دا شو. موضوع یې بدله کړه.
زید ولاړ دی یوه قضیه شوه موجبه ده کنه. عمر ولاړ نه دی دویمه قضیه شوه سالبه ده. دو قضیې راغلی، اول موجبه ثانی سالبه. خو د اول موضوع زید او د دویمې موضوع عمر موضوع یوه نه ده کنه، تناقض نشته. دواړه رښتیا کیدلی شي که نشي کیدلی؟ کیدلی شي. زید به ولاړی عمر به نه وي ولاړ. پې ورسېدی اولنی شرط باندې پوه شوی. دویم شرط د تناقض دا دی چې محمول د دواړو به یو وي. محمول به هم څه وي؟ یو وي. مثلا همدا راواخلئ زید ولاړ دی موجبه ده، زید ولاړ نه دی سالبه ده. محمول دلتم ولاړ او دلتم ولاړ. پې پوه شوئ؟ نو ځکه پکې تناقض راغی. که محمول بدل شو تناقض نه راځي. زید ولاړ دی، زید ناست نه دی، اوله موجبه ثانی سالبه، تناقض نشته. کشته نشته. ولی؟ محمول بدل دی. الته محمول ولاړه، دلته محمول ناست. نو چې یوه صادق شي بله خو کاذبه کیږي نه کنه؟ که کیږي نه، دواړه صادق کي. پې ورسېدی. دریم شرط مکان د دواړو قضیو به یو وي. مکان نه مراد ځای. مکان څه ته وایي؟ ځي ته. ځای د دواړو قضیو به یو وي. مثلا زه وایم زید په جومات کې ناست دی، موجبه ده کنه. زید په جومات کې ناست نه دی سالبه ده. زید د دواړو یو شو، هلتم جومات دلتم جومات. اوس تناقض راغی. که اوله صادقه شوه دویمه به خامخا کاذبه. که دویمه صادقه شوه اوله به خامخا کاذب. دواړه صادقې کیدلی شي؟ نشي کیدلی. که مکان بدل شو بیا تناقض نشته. زید په جومات کې ناست نه دی، زید په کور کې ناست دی. زید په کور کې ناست دی موجبه، زید په جومات کې ناست نه دی سالبه. پوه شوئ؟ تناقض نشته. چې یوه صادقه شي نو بله د خامخا کاذبه شي. نشته کنه، دواړه صادق کیدی شي. څلورم نمبر شرط زمانه د دواړو قضیو به یو وي. پوهیږئ؟ زمانه د دواړو قضیو به یو وي. مثلا زید د ورځې ولاړ دی، زید د ورځې ولاړ نه دی، تناقض راغی که رانغی؟ موجبه دا سالبه. زمانه د دواړو یو ذکر کړي ورځ. زید د ورځې ولاړ دی، زید د ورځې ولاړ نه دی. چې زمانه یوه راواخلي تناقض دی که نه دی؟ که اوله صادقه شي چې ولاړ دی ثاني کاذبي، او که ثاني صادقه شوه اوله کاذبه ګرځي. او که چېرته وخت یو نه و بیا تناقض نشته. زید د ورځې ولاړ دی، زید د شپې ولاړ نه دی. ګوره اوله موجبه ثاني سالبه، خو تناقض نشته. که شته؟ نشته. ولې؟ وخت یو نه دی. د ورځې ولاړ دی، د شپې ولاړ نه دی. خو صحیح ده که نه؟ اوده به ملا سپی بیغمه. پنځم شرط قوت او فعل به دواړو کې یو وي. دا اوس لږ تقریر بې نظیر غواړي چې قوت څه ته وایي او فعل څه ته وایي. ځکه دلاور ته خو چې فعل ذکر کې دی وایي د هغه کلمې ته وایي چې دلالت کوي په خپله معنا باندې او د دریو زمانو نه د یوې زمانې سره تعلق ساتي. دې ته وایي فعل وایي. ساده ګوله دا د منطقیانو فعل. که تاسې خیال کړئ مخکې موږ او تاسې په خاصه کې ویلې چې دوحک بالقوه د خندا طاقت او یو دوحک بالفعل. دوحک بالفعل څه ته وایي؟ چې وخاندئ. پې ورسېدی. نو قوت نه مراد هغه قوت دی او د فعل نه مراد هغه فعل دی. اوس پې ورسېدی. اوس چې دواړه بالقوه وي، زه داسې وایم دلاور دواحک بالقوه دی، موجبه شوه. دلاور دواحک بالقوه نه دی. وی تناقض راغی. هلته وی دی، هلته وی نه دی. اوس پې پوه شوئ؟
که چرته یو کې د بالقوه واغسته او بل کې د بالفعل واغسته بیا ساده کیږي دلاور دواهک بالقوه دی دلاور دواهک بالفعل نه دی دواړه ساده کېدلی شي بالقوه دی خو اوس به نه خاندي که نو دواړه به څه شی وي په قوت کې برابر قوت نه مراد طاقت نه ښه دواړو کې به مراد څه شی وي بالقوه نور هم درته آسان کړم په دواړو کې به دغه ثبوت د محمول موضوع لره بالقوه شوی وي پې پوه شوئ لکه دلاور موضوع د دوهک محمول دی دا چې موږ دته ثابتو نو څنګه ثابتو بالقوه هلته چې نفي کوم بالقوه پې ورسېدی او همدغه شانه یا به دواړه څه شی وي بالفعل دا ثبوت د محمول موضوع لره به څه شی وي بالفعل او هلته به نفي هم څه شی وي بالفعل لکه شراب نشا راوستونکي دي بالفعل لاندې نه یادوم بالقوه خو مو درته دلاور جوړ که که نه پوهېږئ اوس هغې ته مو ګورئ بیا بل مثال شو دلاور هلته بوتل پروت دي خو د تله دې دلته نږدې هم نه راولي پوهېږئ او په هغې کې شراب وي او ته ووایې دا شراب نشه راوستونکي دي بالقوه څه معنی قوت د نشې پکې شته بیا ووایې عمده شرابو ته اشاره وکړي دا شراب نشه راوستونکي نه دي بالقوه تناقض شو که نه شو هلته وایي چې د نشې طاقت پکې شته هلته وایي چې طاقت پکې نشته تناقض شو که نه او که بدل دی که څه دی ویله دا شراب نشه راوستونکي دي خو هلته د مراد بالقوه واغسته او بیا دی ویلې دا شراب نشه راوستونکي نه دي بالفعل دی ویلې پې ورسېدې بیا تناقض نشته اوس پې ورسېدې دواړو کې چې بالفعل وي لکه دا شراب نشه راوستونکي دي خو مراد دې څه شی وي بالفعل نشه راوستونکي دي ښه چې ودسکر ګوره نشه کوي او دا شراب نشه راوستونکي نه دي بالفعل بیا تناقض شو پې پوه شوئ پنځم شرط مو یاد شو قوت او فعل به د دواړو یو وي دا ثبوت د محمول موضوع لره یا نفي د محمول د موضوع نه دا دواړه به یا بالقوه وي یا به بالفعل وي نو هله تناقض راسي او که یو بالقوه بل بالفعل بیا تناقض نشته دلاونه ته پوهېږئ تا ته خو زه کوم چې منطق ووایه منطق ډېر ضروري علم اوس د منطقو د برکته د تیسیر المنطق د برکته دلاور ډاکټر دی دلاور انجینیر دی دلاور پایلټ دی دلاور شاعر دی پې پوه شوئ خلک به وایي داسې ګډې وډې وایي دلاور سایکل نه ورځي ته پې جاز چلی پایلټ دی پې ورسېدی دی هلکه منطقونه درته ثابتوم څنګه دی دلاور ډاکټر دی بالقوه که نه بالقوه څه معنی ده کې د ډاکټر جوړېدلو قوت شته که دی خواري وکړي خواري نه ده کړې مازغه هم داسې اوده ساتلی دلاور انجینیر دی هو بالقوه دلاور شاعر دی بالقوه طاقت پکې شته دی که دی خواري وکړي د رحمان بابا رحمه الله کتابونه راوالي مطالعه یې کړي نو ښایسته شاعر به ترې جوړي که د فرمان کسکر شعرونه مطالعه کوي بیا به همغه شی ترې جوړي پې ورسېدی دلاور پینټر هم دی او دلاور هر څه بالا ده خو بالقوه پې پوه شوئ بالفعل خو پته نشته بالفعل عاقل دی په دې باندې پوه شوئ شپږم نمبر شرط د دواړو قضیو شرط به یو وي څه شی به شرط به یو وي که شرط جدا جدا و بیا تناقض نه راځي مثال ذکر کوي د زید ګوتې خوځېږي بیا وروسته وایي د زید ګوتې نه خوځېږي تو خو وایي دې کې تناقض دی تناقض پکې نشته ساده ګوله که نه ولې سره شرط لګوي د زید ګوتې خوځېږي کله چې لیکل کوي نو چې لیکل کوي خامخا خوځي که نه د زید ګوتې نه خوځېږي کله چې لیکل نه کوي پې پوه شوئ د زید ګوتې خوځي په دې شرط چې لیکل کوي د زید ګوتې نه خوځېږي په دې شرط چې لیکل نه کوي
چې لیکل نه کوي خاموش بناست دي په ورسېدی نو تناقض کله راځي چې شرط یو واخلې څه ووایې د زید ګوتې خوځېږي کله چې لیکل کوي د زید ګوتې نه خوځېږي کله چې لیکل کوي خلک به درته وایي ګډې وډې دې شروع کړي تناقض دی که نه دی شرط د دواړو کې یو ویلې که او که شرط د جدا که اول سره دی ویلې چې لیکل کوي دویم سره دی ویلې چې لیکل نه کوي بیا تناقض نشته دلاوره په دې پوه شوې نه یې پوه شوی ساده ګوله زید پرېږدئ دلاور ته راشئ د دلاور ګوتې خوځېږي کله شرط څه شی دی کله چې لیکل کوي دلاوره ته چې لیکل کوي ګوتې دې خوځي که نه پې پوه شوئ بیا ووایي عمدا سړی د دلاور ګوتې نه خوځېږي کله چې لیکل کوي شرط دواړه یو دی که نه د دلاور ګوتې خوځېږي په دې شرط چې لیکل کوي بیا څه وایي د دلاور ګوتې نه خوځېږي په دې شرط چې لیکل کوي نو هلته وایي چې خوځېږي چې لیکل کوي او دلته وایي چې لیکل کوي نه خوځېږي تناقض شو که نه شو او که شرط بدل که داسې ویلې د دلاور ګوتې خوځېږي په دې شرط چې لیکل کوي او د دلاور ګوتې نه خوځېږي او په دې شرط چې لیکل نه کوي نو بیا خو صحیح شو که نه اوس پې پوه شوې نو چې د دواړو قضیو شرط یو وي هله به تناقض راسي قرآن عظیم الشان کې راځي باری تعالی فرمایي ولا تقربوا الصلاة مانځه ته مه نږدې کېږئ بل ځای کې قرآن عظیم الشان کې راځي واقیموا الصلاة مونځ قایم کوي معترض وایي تناقض دی هلته ایجاب دی مونځ قایم کوي مونځ وکئ بل ځای کې بیا باری تعالی څه وایي ولا تقربوا الصلاة مونځ ته نږدې کېږئ مه دلاوره وایي دا ګوره قرآن عظیم الشان کې تناقض راغی جواب به دې صحیح جواب به دې دی چې وساده ګوله ولا تقربوا الصلاة سره شرط لګېدلی وانتم سکارا اقیموا الصلاة کې دا شرط نشته نو تناقض راغی نه دغه وجه ده چې ما تاسې ته وویلې چې د قرآن عظیم الشان د پوهې او د فهم دپاره لکه څنګه چې د علم النحو علم الصرف علم المعانی پوهیږئ علم الميراث وغیره وغیره علوم یادول ضروری دي دغه شان په قرآن باندې د پوهې دپاره د علم المنطق یادول هم لازمي او ضروری دي نو قرآن عظیم الشان باندې د پوهې او د فهم دپاره علم المنطق په کار دی ګوره د حدیثو د صحابه او د اقوالو او د مفسرینو د تفسیر نه علاوه خو په بالکل پوهېدل ناممکن دي او منطق ته هم پکې ضرورت دی علم المنطق ته دلاوره ته پوهېږي که نه پوهېږي او که نسې نه د وهابیانو غونته سبا ګډې وډې شروع ښه کوم ځای کې روان وم ترجمه پاتې شوه ګورئ ورته شپږم وویلې نور بیا وایو ښه شعر کې شعر یې درته ذکر کړی دی هغه به یاد کړئ ښه هغې کې اته واړه راجمع کړي دي سبق چهارم تناقض کا بیان در تناقض هشت وحدت شرط دان په تناقض کې اته وحدت شرط دی دې خوا لږ وګورئ وحدت د موضوع د دواړو موضوع به یوی څه معنی وحدت د موضوع د دواړو محمول به یوي وحدت د محموله وحدت د مکان وحدت د زمان وحدت د قول و فعل وحدت د شرط په پوه شوئ وحدت څه معنی اتفاق موضوع کې به متفق وي محمول کې به متفق وي په زمانه کې به په مکان کې او په قوت کې او فعل کې او شرط کې دا معنی ده کم کم وحدتونه دي وحدت موضوع محمول او مکان وحدت د موضوع وحدت د محمول وحدت د مکان درې شو وحدت شرط و
وحدت شرطو اضافت جزو کل. وحدت د شرط، وحدت د اضافت، وحدت د جز، وحدت د کل. قوت و فعل در آخر زمان. بل څه شی دی؟ قوت و فعل او په آخر کې زمانه کې وحدت. نو اته واړه ذکر شوخه. دا شعر به په یاد کړئ. په پوه شوئ. فارسی کې دغه چې کوم واو راغلی کنه، نو دا به تاسې د ماقبل په ضمیر سره بدلوئ. ښه څنګه به وایي؟ وحدت موضوع محمول و مکان. داسې نه چې وحدت موضوع و محمول و مکان. څه به وایي؟ وحدت موضوع محموله، عین باندې به ضمه کوي، محمول سره به یې وتړئ. وحدت موضوع محموله، پوهېږي محمول به بیا د مکان سره وتړئ. وحدت موضوع محمول و مکان. دلاوره فارسیم شروع کول غواړي، بود د ورځې نه د فارسی یو کتاب راوړئ. اوس راځئ تعریف و شرطونو ته. آسان دي، په بورډ باندې تاسې پوه شوئ. جب دو قضیې ایسے ہوں، کله چې دوه قضیې داسې وي که ایک موجبه ہو اور دوسرا سالبہ، یو موجبه دویمه سالبه، اور ان میں یہ بات بھی ہو، پدې کې دا خبرې کہ ایک کو اگر سچا کہے کہ یوې ته رښتونی ووایي تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے، نو دویم ته به خامخا دروغ ویلی کی. تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں. د دې دو قضیو دسې اختلاف ته تناقض وایي. اور ان میں سے ہر ایک قضیے کو دوسرے کی نقیض، او هر یوې قضیې ته بیا د دې بلې څه وایي؟ نقیض. په پوه شوئ؟ دواړو کې خو چې دا کوم اختلاف راغی دې ته تناقض وایي. اوس به موږ څه وایو؟ دا قضیه نقیض ده د دې، دا قضیه نقیض ده هغې. په پوه شوئ؟ او دواړو ته بیا څه وایي؟ نقیضین. تسنیه به شي که نه؟ اور دونوں کو نقیضین کہتے ہیں. جیسے زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے. یہ دونوں قضیے ایسے ہے کہ اگر ان میں سے ایک سچا ہوگا، دا دو قضیے دسی دی کہ پدی کی یوا رشتونی شي تو دوسرا جھوٹا ہوگا، دویما روخی کی کر. ان کے اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں. دی اختلاف تا تناقض ہوئی. جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے، کم دو قضیوں کی تناقض ہی، وہ دونوں ایک دم سے نہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں. دواړه په یو وخت کې جمع کېدلی هم نشي او دواړه په یو وخت کې جدا کېدلی هم نشي. یو به خامخا. مثلا مثال مذکور میں زید عالم ہو اور عالم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نشي کېدی کنه. یو ځای کې زید عالم دی، بل ځای کې زید عالم نه دی. په یو وخت کې دا عالم او غیر عالم خو نشي کېدلی، او د دواړو رفع هم نشي کېدلی چې زید دی نه دی عالم وي او نه دی غیر عالم وي. په پوه شوئ؟ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ زید نہ عالم ہو اور نہ عالم نہ ہو. دو قضیے، دو شرایط شروع شوخه. دو قضیے مخصوصه، دا اته شرطونه د کومو قضیو د پاره دی؟ ګورئ د قضیو مخصوصو د پاره. ها دو قضیے مخصوصہ یعنی جن کا موضوع خاص شخص ہو. ان میں تناقض جب ہوگا جبکہ وہ دونوں 8 چیزوں میں متفق ہو. کله چې دا په 8 چیزونو کې متفق وي بیا به تناقض راځي. اول موضوع دونوں کا ایک ہو، موضوع د دواړو به یوي. اگر موضوع بدلی تو تناقض نہ ہوگا. که موضوع بدل شو بیا تناقض نشتا. جیسے زید کڑا ہے زید کڑا نہیں، موضوع یو ده کنه، تناقض دی. ان دونوں میں تناقض ہے. اور زید کڑا ہے عمر کڑا نہیں، ان دونوں میں تناقض نہیں ہے ځکه موضوع بدل شو. دونوں قضیے سچے ہو سکتے ہیں. دواړه قضیې رښتونی کېدلی شي کنه، او دواړه دروغجن هم کېدلی شي. کېدلی شي دروغ ویلي، نه زید ولاړ یو نه عمر ناست دی. دویم شرط محمول دونوں کا ایک ہو، محمول د دواړو به یوي. اگر محمول ایک نہ ہو تو تناقض نہ ہوگا. که محمول یو نہ ہو تناقض نہ راځي. جیسے زید کڑا ہے زید بیٹا نہیں ہے، نشته تناقض کا. ان دونوں میں تناقض نہیں ہے ځکه محمول بدل دی. تیسرے اور دونوں قضیے مکان میں متفق ہو. دواړه قضیې په مکان کې متفق وي، یعنی دونوں کا مکان ایک ہو. اگر مکان ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا. که مکان یو نه وي تناقض هم نه راځي. څنګه مکان یو نه وي؟ دسې زید مسجد میں بیٹا ہے زید گھر میں نہیں بیٹا. مکان بدل شو تناقض نشتا. ان دونوں میں تناقض نہیں ہے. چوتھے دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہو. د دواړو قضیو زمانہ به یوي. اگر زمانہ ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ ہوگا. که زمانہ یو نه وه تناقض نہ راځي. جیسے زید دن کو کڑا ہے اور زید رات کو کڑا نہیں ہے. زید د ورځې ولاړ دی او د شپې نه دی.
इन दोनों में तनाकुज नहीं है, ये द्वाड़ों के तनाकुज निश्ता, दोनों बातें सच्ची हो सकती है, द्वाड़ रिश्तों के दिलिशी और झूठी भी हो सकती है, गोरे दरोगम द्वाड़ा के दिलिशी और तनाकुज किसी भी ची और रिश्तों शी बल बकाजे भाई। पांचवे कुवत और फेल, पिंजम नंबर शर्त से दे कुवत और फेल में दोनों कजिए एक हो, यानी एक कजिए में अगर ये बात साबित की गई हो कि पहले कजिए के दा खबर साबित हुई कि महमूल बिलफेल मौजू के लिए साबित है, चेदा महमूल बिलफेल मौजू था साबित थे, तो दूसरे में ये बात साबित की गई हो कि महमूल मौजू के लिए बिलफेल साबित नहीं, दुए में के बिलफेल नहीं पिछे हुई कर। इसी तरह अगर एक कजिया में ये बात साबित की गई हो उमदा शान का पहले कजिए के दा खबर साबित हुई कि महमूल मौजू के लिए बिलकुवत साबित है, चे महमूल द मौजूद पारा साबित दी हो बिलकुवा, यानी इसमें महमूल के साबित होने की इस्तेदाद व लियाकत है, इस्तेदाद और लियाकत पकिश्ता चिदे लावर द डॉक्टर शी। तो दूसरे कजिए में ये बात हो कि महमूल मौजू के लिए बिलकुवा साबित नहीं, न द्वयम के बबिया दा खबर आई दा महमूल मौजू लरा बिलकुवा साबित न दे, इन्हीं बिलकुवा सल्ब शवी, यानी मौजू में महमूल के साबित होने की इस्तेदाद व लियाकत नहीं है, चे पे मौजू के द महमूल द साबित दलो इस्तेदाद निश्ता, ये मौजू के चे महमूल दे वर्ता साबित ची बिलकुवा, तब तनाकुज होगा, नो अलग तनाकुजी वरना न होगा, और कनी न भाई। जैसे यूं कहें कि इस बोतल में जो शराब है इसमें नशा लाने की कुवत है, साबित शो करा, और ये शराब जो इसी बोतल में है बिलफेल नशा लाने वाली नहीं, तो इन दोनों कजियों में तनाकुज ना होगा, निश्ता कना, अवल की सबूत बिल कुआ, द्वयम की नफी बिल फेल, वहदत द कुवत राना गए कना, इसलिए कि दोनों कजिए सच्चे हैं, द्वारा कजी रिश्तु निश्वे का नश्वे उचे बोतल के परातई द नशे ताकत खो पकिश्ता कना निश्ता पकिश्ता, और चुमदी बोतल के पराती बिल फेल खो नशा न रावली कना, दिलावर खुदल तवरलाड़ दे दे नशा नक, ये पूछ इसलिए कि दोनों कजिए सच्चे हैं। हाँ, अगर यूं कहे कदसी हुआ है कि इस बोतल की शराब में नशा लाने की कुवत है और इस बोतल की शराब में नशा लाने की कुवत नहीं है तो तनाकुज होगा, या तनाकुज ही करा वहदत द कुवत रा गए, इसलिए कि ये दोनों बातें एकदम से सच्ची नहीं हो सकती, जक चिदा द्वाड़ा खबरें पयौ टेम बांधे न रिश्तुनी की, या यूं कहें यादसी हुआ है कि इस बोतल की शराब बिलफेल नशा लाने वाली है, पदी बोतल की शराब बिलफेल नशारा वस्तुन की और इस बोतल की शराब बिलफेल नशा लाने वाली नहीं, तब भी तनाकुज होगा, हमसे भी तनाकुज, इसलिए कि ये दोनों बातें भी सच्ची नहीं हो सकती, जिक्र दादवाड़े खबरें रिश्तुने के दिल निश। छठे शपगम शर्त, दोनों कजियों में शर्त एक हो, द्वाड़ों कजियों की शर्त ये हुई अगर शर्त में इत्तेफाक ना होगा तो तनाकुज ना होगा, कि शर्त के इत्तेफाक ना हो तनाकुज बनी, जैसे जैद की उंगलियां हिलती है द जैद गोते खोजी, अगर वो लिखता है पदे शर्त चिली कल गई, दोयम कजे के ब्यावई जैद की उंगलियां नहीं हिलती द जैद गोते न खोजी, और पदे शर्त अगर वो न लिखता हो, शर्त बदल देगा तनाकुज निश्ता, सरद देने मुझे बदबल से चेदा साले बाद, वो द्वाड़ा सादी की दिलिश, इनमें तनाकुज नहीं, इसलिए कि शर्त एक नहीं रही, जक शर्त यो न शो, शर्त बदल शो कना, बस दे देना।